زما تقریبا دا یو کال یو نیم دوه کېږي چې ما یې پاسپورټ بند کړی دی ACL کې اچولی یم خو زه اوس هم ژوندی یم ګرځم هم او کور والا هم راته خاوند وایي او بچي راته بابا وایي او ستاسو غونې خلک راته مفتي صاحب هم وایي نو که د شنختي کارډ یې بند کړو بیا به موږ ته خلک وایي چې مفتي صاحب او مولوي صاحب او بابا او بیبي څه فرق نه پرېوځي. اچھا مفتي صاحب دا جرګه ته په کوم نظر ګورئ؟ ما خو وختي وویل چې جرګه صرف د عربی او د پښتو په معنی کې فرق دی الفاظو کې. دا جرګه اسلام کې ورته شورایي نظام وایي شورا. دا زمونږ د مسلمانانو او د پښتنو یو کلچر دی بلکې اسلامي مذهبي زمونږ یو حق دی او بیا په خپل ځمکه باندې کوو بیا د خپل ځمکې د خیر دپاره کوو د چا د شر دپاره نه کوو. چې څومره پرېکړې اوسه پورې پښتنو کړي دي په هغې کې موږ دا پرېکړه نه ده کړې چې موږ به څوک وژنو موږ به څوک قتلوو موږ به څوک وهو موږ به څوک تړو موږ به څوک شړو بلکې موږ دا ویلي دي چې موږ به څوک نه وژني موږ به څوک نه تړي موږ به څوک نه بېعزته کوي او چې څوک موږ وژني موږ بېعزته کوي دا سړی پاکستانی هم نه دی دا زموږ خپل هم نه دی دا دوست هم نه دی دا کیدای شي چې مسلمان هم نه وي. نو موږ د خپلو ځانونو په باره کې په خپله ځمکه کې یوه پرېکړه کوو دا موږ ته الله او قانون بلکې د انګریز نه که د روس قانون وي هغه به موږ ته د اجازت راکوي نو د غلامانو د اجازت محتاج نه یو. بالکل مفتي صاحب حالات یې توسې مخته دي چې ډېر وخت نه د حالات خراب دي او کمیږ خبره وکړي نو د علما کرامو چې څومره اسلامي خلک دا تقریبا اکثریت به داسې بند خاموشي اختیار کړې ده نو دغه والا سره څه یایي؟ وروره دا خو زه چیغې وهم چې موږ کلمه وایو خو موږ اسلامي خلک نه یو. زموږ مولا زموږ سیاسي لیډر زموږ افسر زموږ مشر دا اسلامي نه دی نامه د اسلام ده. موږ چې مسلمان شو او موږ چې د اسلام مولایان شو نو مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ټایم کې د امت یو عالم و یو امام و نو بیا به زموږ اخلاق د رسول الله د اخلاقو په شان وي بیا به هغه د قوم دپاره داسې وي چې یو حدیث مبارک کې راځي چې یوه ورځ ډېر لوی غرض وخته شور وشه صحابه کرامو اس پې زین کړي چې الله څه دې طرف ته خو څه چل وشه نو چې صحابه کرام تیارېدل په اس وسورېدل نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د یو مجاهد ملا تړلې وه او دغه طرفه واپس راغی ورته ویې چې څه کوې ورونو چې یا رسول الله دې په لا ډېر زیات شور وشو موږ ملا وتړله چې ورشو تحقیق وکړو هغو ته چې غم مه کوې زه تلی وم هلته طرف ته خیر خیرت ته هېڅ هم نشته. بیا به زما ملا د قوم نه مخکې داسې ځای ته ځان رسوي خو چې کله موږ رښتیا د رسول الله امتیان شو اوس خو موږ د رسول الله او د الله تعالی او د قرآن په نوم وظیفې خورو موږ پې صرف غوړې ګوتې څټو اوس خو موږ د پیغمبر وارثان خو نه یو موږ هغه شی خلک یو لکه چې لیلا با همیشه وی هغه لیږله ده پی به یې لیږلې بیا به یې هلته اواز وکړو غره کې چې مجنون یو سپونکی و پیادت شوی هغه به ورته چې دغه دی مجنون جام به یې د پی وڅکلو بله ورځ لیلا بل جام ولیږلو چې دوه درې جامه یې وڅکل لیلا شکي شه لیلا ورته ووایي چې دې مجنون ته چې نن کله پی وڅکي ورته ووایه چې په دې جام کې لږه وینه پکار ده نو چې هغه مجنون کله پی وڅکلې ورته ووایي چې لیلا خو وایي چې د درو جامه پیو نه پس دې اوس نیم جام وینه راکوي چې هغه غرونو کې لټوه هغه مجنون زه د پیو مجنون یم د دې مولیانو دا حیثیت. مفتي صاحب په آخري شی او د میژ د پاکستان او د پښتانې خورې چې څومره علما کرام دي مفتیان دي او څومره خلک دي دا ته څه پیغام ورکوي؟ دوی ته دا پیغام ورکوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په نوم او د قرآن په نوم ټول عمر مدرسې او کورونه او ګاډي او جامې وکړي نو اوس الله دپاره دې دپاره لږه قرباني مو وکړئ چې پښتنو ته امن راشي او دا ظلم ختم شي. ډېره مننه ډېره شکریه. جزاکم الله.